ورځو کې دنه خپل ځان ته ګوره تشې میتیازې بری بندې شي د کټه به نشي پاڅېدی. شروع کوم په نامه د رب ذوالجلال چې بهونکی مهربانه بادشاه دی. قدرمنو شهید خان شاهد یم. څنګه چې تاسو ته معلومه ده یو څو ورځې مخکې ما یو عملیات والا باندې چاپه والې وه او هغه چاپې دوران کې هغه مولانا صاحب یا قاري صاحب په ما باندې جادو کو یو منتر دوی وی او 3 ورځې ټیم یې راکو چې تا ته پته ولګي چې ما بند کړې نو بیا به بند دي. بار کې نن څلورم ورځ ده هغه ته ما کال وکړو چې مولانا صاحب یا قاري صاحب شهید خان شهید خبرې کوم او ستا جادو مال هېڅ نقصان رانه کو. شکر الحمدلله زه بالکل ټیک ټاک یم. دغه د کال د خبرې تاسو واورئ. السلام علیکم. وعلیکم السلام. قاری صاحب څنګه یې؟ خیر الحمدلله. شهید خان شهید خبرې کومه بل ور چې درغلو جادو چې در باندې کړو ها هغه جادو خو دې اثرونه کو نن څلورم پنځم ورځ د زغ شو ګرځي سټه ما نو یاره چې تاسو زه ډېر زیات غوسه کړم او نور ته خو په دې خبرو باندې خپوي ما ته تاوله کې دا خبره وکړه چې زه د قران او حدیث موافق دم کوم د علم روحاني نه کار کوم او دا جادو ول اثر کوي چې سړی د ایمان او ځکه او الحمدلله ما کې خې ایمان شته زه خو ایمان خو مضبوط يم دغه ته ما سیرولې مر دې د پاره چې دینو دا دغه کو نو د شي ذاتی پوله پټی لانجز مونږ ستانشتره خو زه په دې غوسه شم چې را به ست د زما ډېر غټه بیزتی وکړه نو په دې وجه مې ته ویرولې چې را د شي حساب دی. یعنی جادو ټول نو جادو چې جادو ز په خپل منم نه جادو نشته. جادو سړی د ایمان اخلاصي چې کله د ایمان اخلاص شي نو بیا په جادو اثر کوي. چې د ایمان نه اخلاص شي استاد جادو اثر نه کوي او چې د ایمان اخلاص شي نو بیا په پاتې شو. د دنیا خو دغه 2 ورځې ژوندۍ ده. نو اوس بیا موږ درشو بلک ریکارډینګ لږه دنیا په فتح مې دا په ما جادو کړو نو یاره د څه خبره نشته راتلو تړوي ضرورت نشته ده. قدرمنو څنګه چې مولانا صاحب وی چې شکر الحمدلله زه مسلمان یم او جادو غیر دینه خلق کې نو یقینا زبدا وایم چې جادو یو وهم دی انسان ته یار ورچول چیرې ما پتا جادو کو انسان ته یو داسې وهم ورشي چې روز بس کېږي او هغه سوچ ذهن کې یو شي کېني نغې سره یره کېني کچره دې خلکو کولای شي نو تقریبا زما 333 چاپې راغلي په دې کې بنګالیان او کرسچن او مختلف خلک کم چې ناس دي په دې کې مختلف خلکو پسې زه وګرځېدلم او ټول دغه د جادو دا خبرې کوي. دی خو یو مولانا او قاري د سره صرف زموږ دومره حقیقت دنیا ته ښودو یاره دا علم الله چاله نه دی ورکړی چې په ما باندې جادو شته او که نشته په ما باندې پیری شته او که نشته صرف زموږ دغه حقیقت دنیا ته ښودل. نور دا زموږ د کلمې رورو مولانا دی عالمان زموږ د سرونو تاجونه دي موږ قدر کو خو زموږ مقصد دا دی چې یاره دا علم د چا سره هم نشته. دا ابجدو باندې چې کوي دا تارونه او دا کمیز پلیشتو کولو لوپټه پلیشتو کولو د مریض لوپټه اوسه دا شي نه چې کوم دي نو دا غلط دي. دا زموږ د دې غریبانانو د دې کمزورو عقیدو والا او د دې مسلمانانو عقیدې کمزوري کوي. نور هم بیا که موږ وګورو په نړۍ کې یعنی د هم په ما منتر وکړو شکر الحمدلله زه بالکل ټیک ټاک یم. بیا که موږ وګورو په نړۍ کې بیا ډېر خلک د پیرو په نوم باندې آمدن کې بزنس سټارټ کړی د جناتو په نوم باندې. څنګه یو مداري دی ځان ته د پیر نامه لي هغه وایي چې زه ساخ په جناتو لیکم. دا تاسو به د هغه خبرې اورېدلې هم وي. هغه دغه دعوه لري چې زه ساخ په جناتو لیکم. بیا دا دعوه هم لري چې یاره زموږ په ساخ زموږ په تعویض باندې مفتی یا د جماعت ملا پې نه پوهېږي. اوس دې خبرې ته تاسو سوچ وکړئ هغه مفتی د چا چې په سینه کې قرآن پروت وي هغه خلکو یې زموږ په تعویض نه پوهېږي. د جماعت مفتی عالم دا وایي صرف زموږ کار دی په دې باندې موږ پوهېږو. نو صلی عالم چې دی په دغه ساختونو تعویضونو کې دا پیریان دله منترې لیکي که څه پکې لیکي ځکه که قرآن لیکلی کېږي یا د قرآن آیات په ساخت تعویض کې لیکلی کېږي نو دا خبر حقیقت ده چې د هغې نه په هغې باندې به مولانا قاري مفتی دا بهتره پوهېږي. عام سړی و پې دومره نه پوهېږي ځکه چې هغې ژوند وقف کړی دی دین ته.
د هغې عمره کتابونه د هغې عمره حدیثونه دا بچانې ویلي او بیا یو مداري راپاسي او هغه د عملیاتو دعوه کوي ځان ته پیرنامه کیږي او بیا وایي چېرې زمونږ په ساخت او تعویض د ټولو ناول خو دې خبرې ته وګورو موږ تعویض په خپلو لاسو ساخت تعویض په جناتو لیکو دا یو څو وایس میسیجونه دا یو څو خبرې هم تاسو واورئ موږ په خپل لاس په جناتو باندې چې کوم نه ساختونه لیکو بیا هغه مطابق هغه له ورکوو نه زمونږ د ساخت لیکایي نه دله غټ مفتي کولی شي نه ولا غټ بزرګ کولی شي نه ولا یو عام عالم کولی شي نه ولا د جومات څوک کولی شي ځکه چې زمونږ په ساختونه زمونږ په لین باندې عام مولان هم نه پوهېږي نه پې مفتیان پوهېږي نه پې بزرګان پوهېږي په دې لین صرف مونږ پوهېږو ځکه چې زمونږ کار دی حقیقت دا دی چې دلته د دین په نوم باندې د جناتو په نوم باندې زمونږ استاسو عقیدو ته نقصانونه رارسي دا خلک خو پې آمدن کوي د دې خلکو پراپرټیانې جوړې شي بزنس یې جوړ شي دا د جن په نوم باندې د جادو په نوم باندې دا خلک ترقیان وکړي غرق پکې موت وي دلته په کور کې به یو کس ته څه پریشاني څه مشکلات وي هغه چې دی له ورشي نو دی به ورته چې اوهو په تا باندې خو جادو دی بس کار یې ولو خو ځکه چې تا هغه ته ووایې خو الریډي پریشانه دی ورلی او چې ده ورته په تا جادو دی بس هغه بیړه خو یې غرقه کړو اوس دغلته دې ناست ټګمارۍ ترې دا مداري 4-5 10 روپۍ دا به ترې والي دته خو دغه تغلا ده دغه پیسې ته واغستې خو دې غریب له خو خانه غرقه کړه دته خو یې وهم ور واچو چې په تا جادو دی نو زما چې دا څومره هم جدوجهد دی زه چېرته په ویډیو کې دا نه ویم چې یاره دا سړی د کمال سړی دی تاسو راشي دا یې نمبر دی دې په ګرنټۍ کار کوي نه الله دې زما ایمان صحیح سلامت ساتي زه چېرته هم داسې یو ویډیو نه کوم او نه به وشي زه چېرته هم دا نه ویم چې دا پکې د کمال سړی دی او راشي دی به کوي نه ما مخکې هم درته ویلي اوس هم درته ویم چې څه کوي د الله ذات یې کوي د الله د ذات نه علاوه هېڅوک هم څه نشي کولی بیا ډېر خلک ما ته دا وایي چې ته علم غیب نه پېژنې نو زه دومره پوه یم داسې هر انسان پوه دی چې دا علم الله چاله نه دی ورکړی چې په ما څه دي او په تا څه دي په ما پیرې شته که نه شته په ما جادو شته او که نه شته دا ټوله یو دوکه ده فراډ دی دلته خلکو هغه خلک نن سبا بېادبي دې معافي هغه خلکو هم د ځان نه پیران جوړ کړي په ځان یې د پیرانو نامې ښودلي چې کوم انټرنیشنل غلو چا به سپي جنګول چا به بانګیان جنګول د نن سبا زمانې هغه خلک هم میډیا والا راولي پیسې ورکړي اشتهارات پې شروع کړي وایي چې فلانا پیر ډینګرا پیر د ځان نه پیر جوړ کړي دلته خپل کس کېنولی هغه د مریض سره ایکټینګ وکړي هغه ویډیو تاسو ته داسې شو کړي په هغې کې په یو شوپ باندې پیری حاضر هم شي په دویم شوپ باندې هغه چاینا جبه مو په دریم شوپ باندې د پیری ختم شي بیا ټیک ټاکي دا صرف ستاسو نه پیسه وصولولو دپاره دا طریقې کیږي او شکر الحمدلله ما 3 کال وشو په دې 3 کالو کې ما ډېر کار وکړو په دې باندې او ډېر څه مې دنیا ته راوړل د سکرین مخې ته مې راوړل چې دا پراډ او دوکه را د دې نه ډډه وکړي څنګه چې دې ویډیو کې تاسو کتل مولانا صاحب خپله هم وي چې جادو خپله زه هم نه منم نو دا یو وهم دی دا دوکه ده او په دغه نوم باندې استعمالیږئ تاسو ته چې لږ مشکلات هم راشي دغسې ګڼ کپانو ته ورشي او هغه ستاسو د 100 روپو دپاره ستاسو عقیدې سره هم لوبې وکړي او تاسو ته وهم در واچي دا د زمانې مداریان دي صرف دغه پاکې نامې په ځان یې ښودي بیا خاص کر زه علما کرامو ته ویم چې په کار د تاسو د دې مخنیوی وکړئ رافاسي دا خلک دا ځان ته چې پیران وایي دا ګڼ کفان دا مداریان راپاسي د دې مخنیوی وکړي دا ورته وښیي که نه دا ورته ثابت کړي لکه هغه وایي چې را دا یو مداري پکې وي دا زه چې څه کومه نو دا زه وایي عام پیر نه یم نو زه د علما کرامو ته یم چې تاسو راپاسي د دې مخنیوی وکړي ځکه تاسو عالمان یې زما خو دغه کار دی میډیا مخې ته راوړل یو ثبوت اوچت کړم او د هغې د پاسه ورشم چې بی کار د بې تولې دی اوس دلته عالمان چې دې میدان ته مخې ته راشي نو زه هم دا کار به ډېر مضبوط شي ځکه عالم به ورته د دین نه ثابت کړي چې ته په خطا یې ته غلط یې ته شرک یې دلته چې څه الله کوي د هغې دعوې دا خلک کوي نو زیات څه ویل نه غواړم خو خاص کر عالمانو ته خواست کوم چې د دې مخنیوی تاسو وکړئ مخې ته راشي دغه خلک کوم چې وایي موږ په جادو جناتو کار کوو
دا ورته د شریعت مطابق د قرآن حدیث پر رڼا کې دا کینوي دا خلک زما د چا سره هم ذاتي دشمني نشته دغه مداریم زما د کلمې رور دی دا نورم زما د کلمې رور دی زما د چا سره ذاتیات نشته دا خلک کینوي اصلاح ولو کې دا په غلط لري دا د نورو خلکو عقیدو سره لوبې کوي د یو څو روپو دپاره دا پیسې خو ته په بل ځای کې هم پیدا کولی شي خو د خلکو د عقیدو سره لوبې مه کوه د خلکو د ژوند سره لوبې مه کوه خلکو ته بلا بیماریاني دلته تاسو د جادو د جناتو په نوم باندې لوټ کوي تاسو خو ته یو څو روپو یې وښئ خو هغه غریب ته دومره وهم ور واچوي چې هغه بیا د جوړېدو نه مختصر دغه پیغام مې در کولو د دې سره ما شهید خان شهید له اجازت راکړي د الله په امان